آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. د الله او د رسول خبره منئ. که کله په یو مسله کې ستاسو جګړه راشي یا دلایلو ته وړاندې کوئ نو الله او رسول ته دغه خبره وړاندې کوي. اوس قرآن او حدیث ته موږ دا خبره وړاندې کوو چې یاره دا تراویح کوله چې قاري صاحبان یې کوي په تیزه په لوډ سپیکر باندې یا د قرآن کریم عام درسونه دا جواز لري که نه. یو خو اذان کول دي چې نبي صلی الله علیه وسلم په هغه سړي باندې کاوه چې چوت اواز به تیز اواز به نو هغه جواز لري یا اقامت شو یا دغه شانې بعضې وخت یو پروګرام نیوله چې مسلمانان راجمع کړي. خو د هغې سره همیش لپاره یو درس یا دغه شانې تراویح وغیره دا د شریعت له لحاظه سم کار نه دی. په دې باندې د قرآن او حدیث او د امت د معتمدو د اوسنو علما یا د مخکینو علما فتوی به هم ذکر کوي ان شاء الله. اول حدیث امام ابو داود صاحب راوړی 1333 نمبر حدیث دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم اعتکاف کې ناستو دغه شان دا حدیث امام البانی صاحب مروړی په سلسله صحیحه کې صفحه دا 134 نمبر صفحه کې اعتکف رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المسجد. نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې اعتکاف ته کېناسته. چې کله اعتکاف ته کېناست د الله رسول صلی الله علیه وسلم نو فسمعهم د صحابو د قراتونه واورید چې یجهرون بالقراءه په دې قرات باندې ډیر تیزواله کا او د الله نبی صلی الله علیه وسلم په خپل خیمه کې ناستو قبه. نو نبی صلی الله علیه وسلم روته بهر ته ویل الا ان نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه تاسو ټول چې مناجین رب د خپل رب سره مناجات کوي دغه شانتي ور سره لګیای وي خبري ور سره کوي نو فلا یؤذین بعضکم بعضا د سیمه کوي چې تاسو کې بعض راولګيږي بعض نورو ته ضرر ور کوي ول ضرر یو بل ته مور کوي او ولا يرفعن بعضکم على بعض بالقراءه په یو بل باندې په دې قرات کې ډیر اوازونه مچوتوي بس عام په آرام باندې وای یا په مسجد کې چې کم خلک تا ناشتي نو باید صرف هغه واوري. بل حدیث کې په چرته منګو ګورو ابن ابي شيبه کې ده وزره 900 او تقریبا شپږ نمبر حدیث ده. عمر رضی الله تعالی عنہ سمع عمر بن الخطاب هغه د یو سړي دغه واوري د واز رجلا رافعا صوت چې د خپل आवाज ډیر پورته کاو په مسجد په جمعه کې فقال عمر اتدري اين انت ته پوهیږي چې ته په کوم ځای کې مطلب په جمعات کې دومره په تیزه باندې چې چاته ته ضرر ورکې وغیره. که چېرته موږ راشو په امت کې معتمد علما لکه امام شیخ ابن باز صاحب هغه وایي چې لا یجوز للمسلم د یو مسلمان دپاره جایز نه دي چې ان یرفع صوته بالقراءة في المسجد او غیره بوجه اذا كان يشوش على من حوله چې دې نه غیر چاپیره کوم خلک هغه په تشویش کې واچي سیدا من المسلین کې هغه منځ کوونکي بالقراء یا نور قاریانی یا عام په هغه معاشره کې څوک پاتې کېږي بهره. دغه شانې که په دې کې موږ راشو د نور علماو دغه ته شیخ البانی صاحب ته نو د هغې نه پوښتنه وشوله ویل ما حکم رفع الصوت بالمکبر فی الاقامه والصلاه. بیا د هغې سره ترې دې په باره کې پوښتنه شوې ډېر تفصیل سره وایي نو هغه پکې بیا وایي چې په جومات کې په تیزه باندې یا په غټ لوډ سپیکر باندې درسونه همیش لپاره کول یا تراویح دا سم کار نه دی د شرع د لحاظه. او دغه حدیث پکې ذکر کړي دغه په دلایلو کې راوړي چې کوم د مخکې ما په شروع کې ویل. ښه د شیخ عثیمین رحم الله نه د هغې نه پوښتنه وشوله چې بعضې خلک داسې کار کوي چې فيه دغه د په تیزه باندې دغه د تراویح دغه کوي یا دغه شانتي د قرآن کریم د کوم درسونه چې دا په غټو لوډ سپیکرو لګولي نو هغه دا خبره وکړه ویل فيه تشویش على الناس في بيوتهم. ویل دلته چې خلک کوم په کورونو کې دي نو ځینې وخت په هغې باندې تشویش راول مطلب یو سړی ذکر کوي عام یو بل ذکر کې مشغوله دی هلته د قرآن کریم قرت لګېدلی یو سړی په کور کې جنګ دی لانجه ده بیا پکې تر دې پورې هغه داسې وایي چې په دې کې ازعاج لبعض النائمین ځینې وخت کې یو سړی وده دی هغې ته تکلیف ورکوي والمرضى الذین او ځینې وخت کې ځینې کسان دي چې هغه مریضان دي په کورونو کې ناستې دي لم یجدوا راحة الا فی ذلک الوقت بل وخت ورسره نه دی ډاکټر نه راوستي په دغه وخت کې په کور کې پروت دی نو دغه جمعات کې چې یا په تیزه باندې تراویح کېږي یا دغه شانې په تیزه باندې دغه درسونه لګېږي نو دا هغې ته تکلیف ورکوي. نو د دې وجې نه هغې دا خبره وکړه چې دا جواز نه لري چې یو سړی داسې کار وکړي هغه هم دغه حدیثونه راوړي دي چې لا یجهر بعضکم وغیره په تیزه باندې قرات. نو اوس دلته بعضې خلک به دا خبره کوي چې یاره دا خو اوس داسې شو چې یاره په تیزه باندې خلک ګانې بجن هغه د هغې خپله ګناه ده خپله خطا ده چې هغه یې کوي.
خو اوس چې کوم هغه علمي خطاګانې دي هغه باید موږ ونه کړو. نور د قرآن کریم درس ته ټول مسلمانان باید جومات ته لاړ شي. دا زموږ بدبختي ده چې موږ جوماتونو ته نه ځو، درسونو له نه ځو. دا زموږ بدبختي ده. خو اوس چې هغې بدبخته کېږو نو موږ ورسره ځان نه بدبخته کوو. که یو سړی بالفرض بیا هم لګوي نو په دومره معمولي اواز دې واوري چې خلکو ته صرف پته لګېږي چې د قرآن درس دی، خو په تیزه باندې لګوله چې په هغه کې په خلکو باندې په کورونو کې هغه دغه راځي لکه شیخ صالح الفوزان هم وایي چې ان هؤلاء الذین وغیره دغه ټوله خبره په هغې کې کوي. بیا پکې وایي چې فیشوشون علی الناس فی بیوتهم او فی اسواقهم او فی مساجدهم وغیره. او بیا وایي چې هذا خلاف المشروعی، وایي دا د شرع خلاف کار دی چې دا خلک یې کوي. نو د دې وجه نه د هغې مصدر د هغې کتاب د مجالس شهر رمضان المبارک نو په هغه کې دغه خبره تفصیلي لیکلې ده. نو د امت چې کوم لوی علما دي یا دغه شانتي قرآن او حدیث هغه موږ ته په دې باندې امر کوي چې تاسو خلکو ته تکلیف مه ورکوئ. بله دا قاعده ده چې لا ضرر ولا ضراره، مؤمن مسلمان باغی چې نه به ځان ته ضرر ورکوي نه بل چا ته ضرر ورکوي. نو په دې کې ځینې مریضان وي، ځینې خلکو ته تکلیف وي، یا ځینې یو سړی دی هغه کور کې دماغي تکلیف لري، جنګونه لانجې او دا طرفه فقیرت، نو قرآن ته ځینې وخت کې کنځلې وکړي. داسې خلک هم موږ لیدلي دي. نو د دې وجه نه د امت د معتبر علما یا د ټولو همدغه فتوا ده چې باید په تیزه باندې دا ونه ویلی شي. خاص کر احناف حضراتو ته خو هسې تاسو خو شپه ورځ په دې کې لانجې دی چې قرآن کې الله وایي چې کله قرآن بیانېږي خاموش شي، نو خاموش کښېنئ او خلک باید جومات ته دننه لاړ شي. نو د دې نه زه وایم چې یو سړی ګناهګارېږي زیات، لکه د امت دغه علما دغه مشران